یو سړی او ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه ډېر تنګ و نو چې میلمه به راغی نو د ښځې به په میلمه پسې کوتک راواغست میلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې والې یا ربه دا څه په غضب اورېدلی یو میلمه راغی د سړي ورته وی چې وروره ته خو راغی او ډېر معزز میلمه یې که ښځې ته مې اوس پته ولګېده چې میلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به رامنډي څه وکړم میلمه ورته ویل زه درته چل ښیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به یې درته دوکه کړم ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو میلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت تې وله وکړو غریبان یو بادشاهان بم کی ویلې ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل و ښځې ویله یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت تې وله وکړو یو بنګله به راکړي او بادشاهان بم کی ښځه ورته وایي ښه آله لور ته وایي دا چرګوړی راونیسه چا ته وایي اور بل که چا ته وایي لږه حلوا باندې کوي آله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي آله ویل بادشاهان کوي صاحب چرګوړی هم سور شو او حلوام پخه شوه او چټنیانې مو شوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاز چې غوس کي دي ته دوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ ته صلات دین پیژني زه نه پیژنم دا صلات چې دی که نه دا د معززو لفظ دی پیاز میازې چې پرې کړي دې ته صلات وایي دا سهار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دې ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې ته خلاص کېنو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی او ورسره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روانه په لاره ځي 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 یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی د خان پکې داسې وکته چې راشئ دا بله وګورئ په کوی کې الله څه باغ و باړۍ جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ د ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه چې زم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو د خان رستو نه ټېله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړه سړي ته وی مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي اړه کې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب و که بلا وه او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سارې پړی او بوکه او لرګی واغستو چې ځم چې ښځه راوباسم چې پړی ورښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او صیبه دروند شو خیال یې وکړو چې ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي 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 چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشه وه دا سړی ورته وایي غورځوم دی دا څه بلا ته خوا زما ښځه نه ویل سړي هم یې نه غورځی ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکه کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا را ویل زه بلا یمه په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه را پرېوتې ده چې دې سپېږمو ته ترې رالم نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره بلا ورته وی چې زه
اصل نه پیره ما زبلار شم د بادشاہ په لور بکینم او بادشاہ به وی چې زما په لور پیریان دي څوک دمګره پیدا کوي او دا لور نه می چې دا پیریان چا کوس کاغه ته په نکاح کوم بس تراشه تب دمم په ما چوف کیو زبا ویم چې زما او بس بادشاہ به لور در نکاح کی مزه بکه بادشاہ په لور پیریان کې ناست صاحب اعلان وکړ چې کچا زما لور نه پیریان کوس ک دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغه چې ورغه صاحب ما سره اجازه شته د پیریان ویل دمه کا او چې لور ولا دم کړه جکا جوړ ځکه چې پیرای تلری شو او پیرای ورته وی چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کی چې 50 کېلم ترازی دمه به بس تا کارو شو بد نور رنځ دینش ویل خج بس بادشاہ لور ور په نکاح کړهو بنگله ور کړهو مزه شوروش د پاکستان د وزیر بنگلا وا صاحب چې وزیر صاحب بوله راځي نو 6 لک روپے خود هغه په فرنش باندې لګي وزیر صاحب را روان دي دا چپرکټ خنه دي دا صوفا سیټ غلافونه خنه دي دا پلانې خنه دي دا پلانې دا بلا لا د وزیر په لور کې ناستا چې د وزیر په لور کې ناستانو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې دا ستا د لور نه پیریان د ستا زوم پاسولی د لګ منکر امر اولېګه چې زما لورم دم بادشاہ زوم ته ویل چې ورشه د وزیر لورم دم سړی اړه کې سوچ کوي چې بلا سره ما وعده کړی و چې په بل چا کې نه زب بیان درځم اوس پس کی خیر ورغه چې ورغه بلا ورته وی چې ما چې تا ته ویلو چې بل ځای ته بند راځي دا سړی ورته وی چې دل نیم راغلی چې تا د وزیر نه پاسو د وزیر د لور نه دې ز پاسو دل راغلی ما چې د کوینه هغه خزر راوته ده او ستا تپوس را نه وکړو نو ورته دیو خیم او کنا بلا ورته وی چې دا د وزیر لور مم در پرې خو چې خزه ته نه ونخه نن زمون خزه د دې قماش اره یو د وجلونه اره یو لکه د خزو څه کار او بیا چې لاړه شي نو هغه خپل ضمیر په 10 روپے خرڅ کړي نو نن ستا په ملک بیا سرمایه‌دارانه نظام را روان دی 2 کال حکومت په پاکستان سرمایه‌دار وکړو عرب پتیانو کروڑ پتیانو پدم پتیانو هغوی په حکم دا هغوی نظام بیا را روان دغه خانان او نوابان دي دغه شنه او توري چي دي او دغه زړې سوزکې او ډېټسنی دي او تاسو په پکې سواري دا نوابان به بیا تاسو د ملک حکمرانان دا درته وایم ځکه چې ما مخکې جاړی ما زما خو زما دا عقیده ده چې څوک را درایي دا دغه د زم ډېر ښه کار چا کړي تا کړي